السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو نن خیبر پښتونخوا کې ډیره غټه یو بدلون تبدیلی هغه مونږ صحیح کا چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي نن حلف اوچت کو او نن چې کومه حلف برداري وه نو په تاریخ کې په لومړي ځله په یو حلف بردارۍ کې د یو وزیر اعلی اکثر په داسې محفلونو کې مونږ ګورو چې په هغې کې محدود خلک راغوستی شي، کارډونه ورکولی شي. خو نن یو بل شان مناظر تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې توقعاتو برعکس د قبایلي علاقو د پیښور غیر چاپیره چې څومره ځوانانو نو حلف برداري په یو ډېره غټه جلسه کې بدله شوه او په داسې موقع باندې چې په صوبه کې مختلف حادثات هم وشو. په نوخار کې دلته کې تاسو ته موږ خبر درکړی یو پولیس اهلکار هغه شهید شوی دی، سوات کې واقعه شوې ده. او په دغه ورځ باندې نو دا توقعات کېدل چې یاره دا حلف برداري تقریب هغه به هم محدود او سیکیورټي لحاظ سره دې کې به خلق هجوم او مختلف زاویې چې کوم مبصرین لا تجزیه کارو چې کوم خبرې کولې د دې واقعاتو نه پس نو هغه هر څه په هوا کې والوتل. په گورنر هاوس کې یو جمع غفیرو او په سټیج باندې چې کوم د تحریک انصاف نوجوانانو هغه ولاړو او ډېره غټ هغې ته سوشل میډیا باندې هم کوریج ملو شو. اگر چې په دې موقع باندې انټرنیټ د تیرو درې ورځو نه په ملک کې چته بند، چته سست، چته کمزورې او د هغې باوجود دا یو بدلونو. بل طرف ته دی باندې هم خبرې کېدې چې چونکې د حادثاتو شو نو دهشتګردي اپریشن او کم چې تجزیه کار عالمي مبصرین قومي تجزیه کار چا چې په خبرې په دې باندې ډېرې کړي دي او توقعاتو چې دې حوالې سره بس ډېر غټ بدلون پالیسي او هغه خطاب هم کېږي نو هغه هم په هوا کې والوتل. او د کم نن چې یو د یرې هغه ماحول د دې واقعاتو نه پس چې کوم یو یره په ټوله صوبه کې وه نو هغه یې د هغه وجود کې نوک پر رکړي او په زرګونو خلق گورنر هاوس ته راورسېدل او د یرې هغه ماحول هغه یې په جذباتو کې بدل کو او هغه یې په خوشحالۍ کې بدل کو. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي حلف اوچتولو نه پس هم تهلکه مچاو کا او هغه هم په هغې چې مخې سره آی جي پي راوغوستو او هغه ته د خپل چې کوم د هغې دلته نه صنم جاوید غیبه شوې ده نو هغې د فوري برآمدګۍ د هغې حکم یې ورکو او بازیابولو حکم یې ورکو چې د هغې په باره کې ماته رپورټ راکړه. سبا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي هغه اډیاله جیل ته هم ملاقات روان دی او عمران خان سره ملاقات کولو نه پس به مزید دې صوبه کې چې کوم د هغې اقدامات دي او کوم احکامات ورته میلو شي په هغې به خبرې کېږي. دې ټایم کې د ډېرو خلکو د سهیل افریدي چې کوم نوی ټیم وي هغې طرف ته هم توجه ده او نظرونه دي چې د هغې په وزیرانو په کابینه کې چې کوم وزیران علي هغې کې به څوک شاملي هغې دپاره باقاعده لابینګ هم شروع دی او د سهیل افریدي خپل یو حلقه اثر دی. او به هر حال ډېر خلک دا وایي چې د وزیرانو چې کوم مخکې نه یو ټیم را روان دی نو دې کې یو معمولي رد و بدل اگر چې کېږي خو اکثر کار چې دی نو هغه چونکې کپتان کوي نو بطور ګروپ لیډر ټیم لیډر په خیبر پښتونخوا کې د هغه د لاندې همدغه وزیران کار کوي. څه وزیران به پکې نوي اخیستی کېږي او هغې کې د میا عمر کاکا خیل نوم هم اخیستی شي نو خار ته هم یو خوشحالي او یو خبر هغه په هواګانو کې را روان دی چې د هغې سره تعلق هم دی او دې حوالې سره مخکې نه خبرې اترې هم شوي دي. نو ما وختي د کلیپونه وکتل د حلف بردارۍ دا ماحول مې وکتو د حلف بردارۍ دا جذبات مې وکتل. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا زمونږ نظر و چې پالیسي بیان بسي په دې ټینشن برې ماحول کې او دا چې کم د یارې ماحول دا کم نن چې یو کم د یارې ماحول جوړ شو نو دې نه پس به د حلف بردارۍ څه صورتحال او د حلف بردارۍ دوران کې د خطاب او هغې نه پس د اقداماتو
خو ښکاري دا چې سهیل افریدي د سابقه د پاکستان تحریک انصاف د وزیرانو وزیر اعلیګانو نه به د بالکل مختلفي. یو خو نن ټوله قبایلي علاقه هغه راغه چې کوم د تحریک انصاف کارکونو تقسیم شوی او مختلف ګروپونو کې مختلف تر دې پورې چې بیل بیل جماعتونه پکې جوړېدو والو نو هغه ټول موجودو. نو یو قوت هغه هم را موجود شو او بل هغه صوبه کې چې کوم د ټینشن ماحول نو زه ګڼم په دې یو حلف بردارۍ باندې د ټینشن ماحول د یارې ماحول هغه مکمل طور باندې په لته ووالو چې هغې سره زمونږ کار نشته. مونږ به د صوبې چې کوم را روان مونږ ته چیلنجز دي نو هغه به مونږ حل کوو. دا چې کوم حالات دي او دا کوم جنگ دی اپریشن دی دهشتګردي ده نو دا د 13 کالو 20 کالو 15 کالو نه یو مسله را روانه ده او دې سره زمونږ کار نشته. دا یو پیغام ورکړی شو مرکز ته هم پیغام ورکړی شو او اوچتو خلکو ته هم پیغام ورکړی شو د پارټۍ چې کوم کارکنانو هغوی ته هم پیغام ورکړی شو. بهرحال ما چې کوم ماحول نن د گورنر هاوس وکتو ما چې کوم حل برداري وکته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکر دی نوجوان طبقه د هغوی هغه حل بردارۍ کې شرکت د هغوی جذبات نو هغه مې ضرور ګڼله چې زه پې خپله خبره مو کوم او مخې ته یې هم رسومه ځکه چې دا په صوبه کې یو ډېره غټه تبدیلي او یو ډېر غټ اواز جوړېدو والا دی. مونږ به دعا کوو چې الله تعالی زمونږ صوبه کې چې کوم دا صورتحال جوړېږي د ټینشن دا نن واقعات شوي دي کم زمونږ غرونه چې شهیدان شوي دي پولیس اهلکار نو الله تعالی دې د هغوی شهادتونه قبول کړي او نور دې په دې صوبه کې الله تعالی امن و امان قایم کړي. الله تعالی دې زمونږ د ټولو ادارو حفاظت وکړي او الله تعالی دې زمونږ د صوبه د امن او سوکالۍ او محفوظه ګهواره د مسلمانانو دپاره جوړه کړي. ډېره مننه. الله په امان.